الرحمن الرحیم زه پبلک هیلث ورکرز ویلفیر اسوسییشن خیبر پختونخوا صوبائی جنرل سیکرټري ما منګه مصر د موجوده حکومت د تحریک انصاف په نوم چې راغلی و د بې ظلم او زیاتی او زموږ پوسټونه ختم کړي او زموږ د غټه محکمه دا یې واساته حواله کړله نو زموږ د پرزور مطالبه کوو د صوبایي حکومت نه چېرې واساته موږ حواله کوې د سیکرټري نه والا او زما پورې که ټول حواله کوي ټیک ته خو که یوازې موږ د غریبانان حواله کوي دا فیصله موږ هیڅ نه منو موږ قیمتي ځمکې ورګړلي او موږ پر زور مزاحمت کوو د دې بل زموږ پوسټونه ختم کړي لکه دا بحال نه شو په 12 اکتوبر باندې به په صبح بار موږ واټر سپلای سکیمونه بندو او د صوبایي اسمبلۍ مخې ته به دا ګیګا سره موږ شانه بشانه ولاړو او درنه به ورکو او که به دې کې څه خو ناخوشګوار واقعه پیښه شوه دا وزیر اعلی او د صوبایي حکومت په ذمهواري موجوده حکومت چې کومه پالیسي روانه کړې ده دا د ملازمین دپاره ډېره ناجایزه ده چونکې موږ قیمتي ځایونه ورکړي دي او هغه نن سبا دغه ته په حواله کېږي واسطه په حواله کېږي موږ دې ته نه یو تیار که چېرې د حکومت د خپلې فیصلې نه دغه منکر نه شو ونړېدو نو موږ به د هسپټال کې پکې اسکیمونه بند کړو طالب ورته واچو. زما نام پیر ګل علي شاه دی. پبلک هیلث انجینیرینګ ورکرز ویلفیر اسوسییشن خیبر پختونخوا سرپرستیاله نن دلته راغلي یو په مونږ یوه محکمه ده پبلک هیلث انجینیرینګ ډپارټمنټ چې صوبایي محکمه ده صوبایي ملازمین دي نن موجوده حکومت دا یوه فیصله وکړله چې تاسو وینو ګورو د پېښور کې واسه چې دا واټر سپلای سکیمونه دي مونږ سره چې مونږ عوامو ته د څښلو صفا اوبه کور په کور رسوو دغه حکومت دا فیصله وکړه چې دا سکیمونه واسه ته ورکوي خو زه د تاسو په وساطت سره زه عوامو ته دا اپیل کوم چې د پبلک هیلث انجینیرینګ ډپارټمنټ واټر بیل چې کوم دا 120 روپۍ ده تاسو 120 روپۍ نه سو پرې کولی نن دا موجوده حکومت تاسو دغه شي ته مجبوروي چې واسطه دا سکیمونه ورکړلو نو تاسو به 750 روپۍ بیل پرې کوو نو زه عوامو ته دا اپیل کوم چې دغه ملازمینو سره سره دا عوام دې روزي دا میدان ته او انشاءالله موږ دا صوبایي حکومت ته دا پرزور مطالبه کوو دا مونږ جرګې کوو دا مونږ شروع په هر ضلع کې مونږ احتجاج ده جلسې مو دي جلوسونه مو دي سبا صوابۍ کې ده بله ورځ نوخار کې ده دا تر 5 تاریخ پورې دا جلسې جلوسونه دي او 12 تاریخ زمونږ اخري ډیډ لاین ده که 12 تاریخ نه مخکې صوبایي حکومت په دې فیصلې باندې نظرثاني نه وکړله او دا فیصله واپس نه واخیستله نو انشاءالله اسمبلۍ مخې ته به دا ټول ملازمین جمع وي او احتجاج به وي او درنه به وي او د ټول صوبایي خیبر پختونخوا څومره واټر سپلای سکیمونه دي دا به بند وي او تر یو وخت پورې به دا بند وي چې څو پورې د واسه فیصله واپس نه اخیستل شوې دومره ناانصافي خبره دغه حکومت دا وکړه چې هر سړی مخ ته زور کوي هرې محکمې کې تاسو به کتلی وي چې یو سړی په کوم سکیل کې برتي شي نو مخ ته دی اپګریډ شي نن موجوده حکومت موږ سره اپریټر پوسټ چې بي پي ایس چې کې برتي وو نو هغه موجوده حکومت دا فیصله وکړله چې هغه یې واپس کړه چې دا به تیل چپرتي کېږي موږ دا فیصله چیرې نه منو. زه د ما محمد حکیم نوم دی زه تیمرګري دیر سره صبرباغ تحصیل سره تعلق ساتم پبلک هیلث ورکر یونین صدارت کوم د ضلع زه ستاسو په وساطت سره د دې ګورنمنټ نه مطالبه کوم چې د خدای لپاره په دې محکمه باندې نو ټیسټونه مه کوئ ډېر ټیسټونه په دې باندې شوي دي او ستاسو د ګورنمنټ موږ له بیا باقاعده دا سیکس بي پي ایس سیکس راکړی و دا موږ نه واپس مالی زموږ د بچو نه د خولې نه دا رزق مه وباسئ موږ سوال کوو که نه نو موږ به تنګ شو دا موږ دې محکمې له دا ځمکې ورکړي دي ټیوبیلو والا موږ پراجیکټ له نه دي ورکړي که نه نو بیا به موږ دا سکیمونه بند کړو او پراجیکټ د ځان له نور سکیمونه جوړ کړي او بیا دې چلی ځکه چې په دې کې کلو ته هم تکلیف دی په دې کې عوامو ته خیر نشته ستاسو د حکومت به پکې بدنامي کېږي موږ ستانه وزیر اعلی صاحب دا خواست کوو چې مهرباني وکړه او دا فیصله دې واپس واله چې زموږ د واسه پراجیکټ دا راوله پبلک هیلث ته چې موږ یې دله وچلو دا یو غټه وسیع محکمه ده هغه یو پراجیکټ دی هغه کله هم دا نشي چلولی او زموږ دا پوسټونه په خپل هات کې بحال کا زه د دې ګورنمنټ او ستاسو په وساطت دې ګورنمنټ نه مطالبه دا کم احتجاج چې موږ نن کړی دا کم پریس کانفرنس چې موږ وکړو نو دا موږ د حکومت وخت ته ښیو چې دوی زموږ سره یو ظلم شروع کړی دی او هغه ظلم دا دی چې زموږ د کوم اپریشنل سټاف چې دی
د ټوله محکمه نه حواله کړي واسا پراجیکټ ته زموږ د اپریشن سټاف واسا پراجیکټ ته حواله کړي نو موږ دې ته تیار نه یو موږ د دې خلاف راغلي یو دویم زموږ پوسټونه ختم کړي دي اپریټر برکتناز میټ وغیرہ پوسټونه چې موږ ته دا پوسټونه بحال کړي صد فسیات باندې دال تراغلی د واسه پروجیکټ چې د معمولی شاید زموږ شپږ چیفان دي شپږ د پی ایچ والا هغه سره یو چیف نه سی ان ډبلیو یو دی موږ دا خواست کوو دا مینت کو چې موږ بچو باندې په د سی ام صاحب باندې چې د رقم پو کې موږ ته چیز سکیل بحال پرېږدي